نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الطامة الكبرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم تقع الفتن في بيوتكم كوقع المطر وقال عليه الصلاة والسلام ستكون فتن كقطع الليل المظلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام گرانو قدرمنو الله رب العزت انسان دنیا ته راولېږو او بیا یې د هغې دپاره د دې انسان د رهنمایي او د هدایت دپاره یې افراد هم راولېږل چې دا افراد به د دې انسانانو رهنمایي کوي د دوی ته به سیده لار ښیي ځکه چې د انسان فطرت آزاد دی که د هغه رهنمایي ونه کړی شي نو هغه په بلو بلو لار روانېږي نو په هر دور کې الله رب العزت د دې انسان د رهنمایي او د سیده لار ښودو دپاره الله نور انسانان را لېږلي رهنمایي را لېږلي دي او هغه د انبیاء کرامو په صورت کې راغلي دي او د انبیاء کرامو نه پس الله رب العزت علماء کرام چې کوم دی د هغوی قایم مقام او ورثه په دنیا کې جوړ کړل او انبیاء په خپله اعلان وکړو چې العلماء ورثة الانبیاء دا علماء زمونږ وارثان دي نو که مونږ رهنمایي له راغلي وو نو دا علماء به هم ستاسو رهنمایي کوي تاسو ته به سیده لار ښیي او دغه انبیاو کې حضور صلی الله علیه وسلم آخری نبی دی دا زمونږ عقیده ده د هغې نه پس یو نبي راتلونکی نشته دغه نبي اعلان وکړو تقع الفتن في بيوتكم كوقع المطر آخره زمانه کې به ستاسو په کورونو کې دا فتنې داسې راشي لکه باران چې راورېږي په کورونو کې دننه به فتنې دومره ډېرې راشي لکه باران چې راورېږي اوس فتنه څه شی دی د فتنې اصل معنی خدا ده په عربۍ کې چې سپین زر یا سره زر راواله هغه په اور کې کېدوه هغه وسوځه چې کله وسوځي نو هغه خالص تې پاتې شي او هغه کم چې بیکاره مال پکې هغه تې لرې شي نو که چېرته دا لوټئ ګوره څنګه چې د خټې لوټئ داسې د دې سرو زرو هم لوټئ د سپینو زرو هم لوټئ نو دا لوټه چې کوم دی دا زرګران په اور کې کېدي معلومه چې دا اصلي ده که نه دا دیسی ده دا بیکاره ده نو په اور کې کېدي که اور وسوځله دا لوټه نو معلومه شوه چې دا سونا او چاندي اصلي نه ده بلکې دا بیکاره ده نو دې کار ته دې عمل ته په عربۍ کې فتنه وایي ازمایل ځکه چې دلته دا ازمایش کېږي د دې نو اوس په دې دور کې فتنه څه ته وایي فتنه دې ته وایي چې حق او باطل په انسان باندې مشتبه شي چې آیا حق دا سیز دی که دا سیز دی آیا دا فرقه په حق ده که دا فرقه په حق ده دا پارټي په حق ده که دا پارټي په حق ده په انسان چې کله دا سیز مشتبه شي دې ته فتنه وایي د فتنې دور دې ته وایي او نن سبا په موږ باندې دا مشتبه شوې ده هر سړي په زړه کې شک دی خدای دا په حق دی که دا په حق دی کم طرف ته لاړ شو په چا پسې لاړ شو په موږ باندې دا څه شوي مشتبه شوي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي وتكون فتن
كقطع الليل المظلم. اخره زمانه کې به فتنې داسې راشي لکه تکه توره شپه چې په انسان باندې راشي. د دې تکې تورې شپې نه انسان نشي بچ کېدی، هر انسان په دې کې راګیرېږي. څوک ترې بچ کېدی شي، څوک داسې ویلی شي چې یار زه د شپې نه پټېږم چې دا شپه به ما را نشي. هېڅوک نشي ویلی، په هر چا دغه فتنه ناروانه ده. نو دا فتنه هم وایي داسې ده چې دا په هر کس باندې راشي. او دویم دا چې په فتنه کې څوک سنیني، په تیاره کې څوک سنیني، مخې ته کس ورته هم نه ښکاري چې په تکه توره تیاره کې ولاړي. نو داسې د دې فتنو په دور کې به انسان حق نیني، حق به ورته مخې ته موجود وي، خو د ده دا نظر به هغه طرف ته تاوي، د ده نظر به هلته تاوي. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي تکون فتن، تیارې فتنې به راشي. څنګه فتنې به وي؟ كقطع الليل المظلم، د تکې تورې شپې چې کومه ټوکړه وي د هغې په شان. نو نن موږ په دغه کې راګیر شوي یو، فتنې دي هر طرف ته. په دې بله خبره کې کو تاسو وګورئ چې تقع فتن فی بیوتکم كوقع المطر، ستاسو په کور کې به فتنې د باران په شان نه وورېږي. څنګه چې باران یو ساس کې په تیزۍ سره دغه ځمکې ته رارسي، داسې به دا فتنې هم ستاسو د کورونو ته در ورسي. نن وګورئ، خپلو کورونو باندې نظر واچوئ. موبایل د ټولو نه غټه فتنه راله. دې فتنې د ماشوم نه والا د بابا پورې، د ښځې نه والا د ماشومانو او جینکو پورې، ټول په دې فتنه کې نن مبتلا دي. او څوک خپل کور والته دا نشي ویلی چې دا موبایل مه ګوره. فتنه راغلی ده که نه ده راغلی؟ دغه یو تاسو چې څومره د وسایل اعلام دي، مثلا یوټیوب دی، فیسبوک دی، انسټاګرام دی، ټیلیګرام دی، چې څومره څیزونه دي، کو تاسو وردن نشئ، نو کو تاسو مقصودي څیز ګورئ، مقصودي څیز به ونه ګورئ، بلکې تاسو نظر به بل طرف ته ځي. کو تاسو سوای چې زه به یو شرعي مسله وګورم، شرعي مسله خو ورته بره موجودي، خو لاندې به ورته دونه فحاش تصویران موجودي چې د انسان به هغې ته ټینګېدی نه شي وایي چې فحاش تصویر ولې نه کولاومه چې بر څیز کولاو کوم. دا فتنه ده. حضور صلی الله علیه وسلم د دې پیشنګویي ورکړې وه. حضور صلی الله علیه وسلم په حدیث کې 82 فتنو ذکر کړی چې په آخره زمانه کې به 82 فتنې راځي. په هغې کې حدیث کې فرمایي چې په آخره زمانه کې به منځونه خلک پرېږدي، منځونه به بالکل پرېږدي. نن په خپله معاشره باندې نظر واچوئ، زموږ د معاشرې نن څه حال دی؟ موږ خو لا ښه یو، پښتانه خو لا ښه دي، بیا هم کم از کم په لسو کې 15 جومات ته راځي. خو که پنجابیان او نور ښکته مسلمانان چې ځان ته وایي هغوی وګورې، نو جوماتونه د هغوی خالي پراته دي. هلته ما کوم چې پښتانه دي هغه جوماتونو ته راځي. سعودي عرب ته لاړ شي، سعودي عرب کوم چې ځان ته مسلمانانو ملک وایي، هلته مونځونه پرېښودلی شوي دي. ابله زمونږ یو استاد په اسلام آباد کې خبره کوله، د عراق دی، هغه د خپل سعودي عرب جړه کوله، د خپل عرب جړه یې کوله چې هلته نن سبا خلکو له کلمه نه ورځي. داسې خلک پکې موجود دي کلمه نه ورځي. هغه عرب کم عرب چې زمونږ رهنما وو، هغه عرب کم عرب چې زمونږ دپاره قائدین راغلي وو، هغوی له نن مونځ نه ورځي، کلمه وله نه ورځي. نو د فتنو په دور کې یو فتنه داره چې خلک به وایي منځونه پرېږدي. دویمه فتنه داره چې سود به عام شي. سود نن سبا خپله معاشره باندې نظر واچوئ، سود دومره عام شوی دی چې تاسو کوم څیز هم اخلئ په دې کې سود موجود دی. حکومت سره چې تاسو کومه قسم معامله کوئ په هغې کې سود موجود دی. نو هغه سود زموږ هر کور ته رانږدې رادننه شوی دی. نو په آخره زمانه کې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سود به عام شي. درېیمه فتنه دا ده چې دروغ به حلال وګڼلی شي. نن سبا عدالتو ته لږ چکر خو ولګوئ که نه چې تاسو ته د دروغو پته ولګي. زموږ دې سیاست ته خو وګورئ که نه، نن به درته وایي چې موږ به دله دونه بلډینګان ودرو، دروغ درته وویل که وی درته نه ویل، دا دروغ نه دي. سبا به ته وایي چې هغه خو موږ یو ټرن واغوستو، هغه موږ هسې خبره کوله، موږ دا نه شو کولی. دا د ټولو نه غټ دروغ نه دي چې زموږ حکمرانان نن دروغ وایي، نو د ښکته طبقه به دروغ نه وایي. نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په آخره زمانه کې به دروغ خلک حلال وګڼي. او دا یو ټرن یې حلال نه دی ګڼلی. زموږ قاید څه وایي؟ وایي د دې خپلې خبرې نه رجوع کول دا کمال دی، کمال. دا د عظیم لیډر
دا علامت دی چې هغه به د خپلې خبرې نه اوړي خو هغه ته چا دا نه دي ویلي چې راشه صرف د دې پښتنو سره لږ پاتې شه چې دوی په جرګه کې یوه خبره وکړي په جرګه کې یوه خبره د هغوی مشر وکړي هغه حرف اخیري هغې نه څوک اخوا نه شي اوښتی چې کله هغې نه څوک اخوا وایي ټول کلی ورسره احتجاج وکړي چې د کس چې کوم دی د جرګې مخالفت کړی دی د قاید مخالفت کړی او نن زموږ قاید وایي چې دروغ حلال دي چې ما پرون کمې خبرې کړي هغې نه ټول نه راوړه نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په آخره زمانه کې به دروغ خلک حلال وګڼي دریم دا څلورم دا چې په معمولی خبرو به جګړې شروع شي معمولی خبرو باندې به بازارونو کې جګړې شروع شي کلندر به کس ته ووایي کرایه راکړه کرایه 100 درکمه 20 روپۍ راکړه کرایه خو 15 روپۍ ده 15 نه ده جي 20 روپۍ ده درز جګړه به شروع شي ابروز د اسلام آباد نه روانو په لاره کې زمونږ ګاډي غلطي وکړله قطار د ګاډو ولاړ دی او زمونږ دا ګاډی د قطار نه راووتو په غلط سایډ باندې روان شو هغه سایډ نه ولا سوزکی راغی نو سوزکی والا دته ویل له تاسو څونه غلطي وکړه نو بس د کنځلو سلسله شروع شوه دا کوش و دا ډریور زمونږ دا لاس هم یو بل ته واچول نو دا معمولی خبره نه ده که دغه سوزکي والا ویلي چې ټیک د غلطي ده ورته ویل زما نه غلطي وشوه خو سوزکي والا هغې ځینې طرف نه کنځلې وکړلې جګړه سټارټ شو حضور صلی الله علیه وسلم دا قضیه وایي اخیره زمانه کې به په ورکوټو خبرو باندې جګړې شروع شي بیا پنځم علامت دا دی چې اوږدو لوړ بلډینګان به خلک شروع کړي غټې عمارتې به شروع کړي نن سبا تاسو په دې خپل علاقه مو ګورئ 5 او 4 چت ته رسېدل خبر تیمرګر ته ورشئ نو 8 چتو ته پکې هم خبر رسېدل نو په اخره زمانه کې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خلک به عمارتې هم چوتول شروع کړي شپږم نمبر دا چې دین به خرڅئ دنیا به اخلي دین به خرڅئ دنیا به اخلي نن سبا لږ نظر واچوئ داسې فرقې راوتې دي چې په کجورو باندې خپل دین خرڅئ په کجورو باندې دا خلک خو به تاسو ډېر ښه پېژنئ داسې خلک راوتي دي چې 80 روپۍ ورکوي معیارو کې جومات ته 80 روپۍ د مونځ ورکوي ته ماشومانو له چې دلته مونځ ته راځئ 80 روپۍ زموږ د مونځ اخلئ داسې خلک راوتي دي چې چاولې تقسیمۍ راشئ دا دین خرڅول دي زه په خپل زړه باندې دغه جومات ته نه ورځم ماله پیسه راکوئ دا دین خرڅول نه شو نو څه شو زه په خپل عقیده باندې یو ځي ته نه ورځم ماله چاول راکوئ زه ورځم دا دین خرڅول نه شو نو څه شو نو اخیره زمانه کې به خلک دین خرڅول شروع کی دا کمی باطل فرقې چې راوتي دا ټولې نن دین خرڅوي او دنیا اخلي د دوی نه به ځان ساتو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قطع رحمي به سیوا شي رشتہ دار به د رشتہ دار نه نفرت شروع کی رشتہ دار به رشتہ دار خواله ورتلو ته چې کوم دی ګناه سمه ګڼي د یو بل سره به په ورکوټو خبرو باندې اختلافات شروع کړي هغه اختلافات به دوی داسې حد ته ورسوي چې یو بل مخ ته کتل به نه غواړي ورکوټې خبرې وي د جوړې کولو کوشش هم کوي خو قطع رحمي به سیوا شي دا د آخري زمانې علامت دی انصاف به ختم شي عدل به ختم شي او د دې اندازه ورشي عدالتو ته ورشي بس سورلوټ وخایا جج به ستا طرف ته راشي سورلوټ وخایا وکیل به ستا داسې حمایت کوي هلته به بل راشي هغه به پیسې ورکړي هغه انصاف ختم شوی دی نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا هم د آخري زمانې علامت دی بیا حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ظلم به عام شي نن سبا دومره ظلم شروع دی په عوامو باندې دومره ظلم شروع دی په مسلمان باندې خاص کر په هر طرف نه راګیر دی کو تاسو دا وایئ چې زمونږ دا ملک به په داسې حالات کې ترقي وکړي دا هیڅ کله ترقي نشي کولی زمونږ ملک ته نن سبا یو داسې مضبوط سازشونه دي تاسو کو د خلافت عثمانیه نوم اورېدلی که نه خلافت عثمانیه سره تقریبا 250 کو څو ملکونه د مسلمانانو داسې یو ځای په هغې باندې خلافت عثمانیه یو بادشاه به حکمراني کوله خو د انګریز د کافر په نظر کې دا خلافت عثمانیه دا یو داسې څیز و چې دا د هغوی بېخکوني کوله د کافرو چې کوم دی هغې د ځان دپاره دا عذاب ګڼو کله چې په فرانس کې اعلان وشو چې د حضور صلی الله علیه وسلم توهین به کوو د هغې چې کوم دی ګستاخي به کوو نو د سلطان عبدالحمید چې کوم و د خلافت عثمانیه بادشاه چې کوم و هغې اعلان وکړو چې فرانس والا ته ووایه کو تاسو دا ګستاخي وکړله
نو خپلې مخې ته به ما وینئ زه به ستاسو مخې ته دغلته ولاړ یم خپله زرې واغوستله خپل هر څه واغوستو روان شو هلته د فرانس باندې ټټنګ راغی اعلان یې وکړو چې موږ ګستاخي نه کوو په هغه وخت کې زموږ د اواز ځای موجود و خو نن یې موږ تقسیم کړلو موږ یې په داسې ملکونو کې تقسیم کړلو مسلمان چې کوم دی هغه سعودي عرب ځان لا عمان ځان لا لیبیا ځان لا مصر ځان لا شام ځان لا اردن ځان لا پاکستان ځان لا بنگلادیش ځان لا برما ځان لا افغانستان ځان لا ترک ځان لا ټول خلافت عثمانیه چې کوم دی هغه دغه ملکونو ته تقسیم کړله اوس څه چل دی سعودي عرب والا په خپلو مفادو کې اخته دی کو دی خوا په یمن کې ظلم شروع دی سعودي عرب والا وایي یاره زه خو په خپله خراب یم زه څنګه د یمن والا مدد وکړم کو په یمن کې په ترک کې په افغانستان کې په کم ځای کې ظلم شروع دی خو بل ملک وایي چې یاره زما خو خپل مفاد دي زه څنګه په دغه جنګ کې زه هغه شرکت وکړم برما دلته وډزېدله یو مسلمان ملک د هغوی خلاف چې کوم دی اواز اوچت نه کړو د هغه ظالمانو ولې چې هر سړی په خپل مفادو کې اخته دی نو موږ یې په خپلو مفادو کې اخته کړلو بیا بر صغیر پاک وهند یو موټی و مونږه یو موټی و انګریز چې کوم دی دا ونه انګریز سوچ وکړو که دا مسلمان یو دی که دا یو نیم عرب مسلمان یو دی نو دا به مونږ تباه کړي که دوی چېرته یو شو راشه دام جدا کا اولی پاکستان او هندوستان جدا کړل پاکستان څخه په هغه وخت کې بنګلادیش هم ورسره و د هغې نه پسې سازشونه شروع کړل زموږ نه بنګلادیش هم جدا کړو اوس چې کوم سازش شروع دی زموږ نه ګلګت جدا کول غواړي کشمیر یې رانه خرڅ کو بلوچستان باندې چې کوم دی خبره شروع ده زمونږ دا ملک مستقسموي دا ورته هم چې کوم دی هغوی ته مخې ته یو کانټه ده یو غنې په شان ورته ولاړ ده دا سازشونه چې کوم دی دا نن سبا موجود دي د دې دپاره هغوی د حکمرانانو چناو کړی دی د خلافت عثمانیه د ختمولو لپاره د اتاتورک چې کوم دی انتخاب کړی چې اتاتورک راغی اتاتورک د اسلام په جامه کې راغی ایاک نعبد و ایاک نستعین ناره یې اوچته کړله خو هغه د ترک سره داسې لوبه وکړله چې ترکو هغې د ټولې دنیا سره کټ شو معیشت یې تباه و برباد شو د هغې د تباه و برباد کېدو وجه دا هم وه چې دې اتاتورک د ترک ژبه بدل کړله څنګه یې بدل کړه رسم الخط یې وله بدل کو رسم الخط نه د عربی و نه د انګلیش و نه د اردو نه د پښتو عجیبه غوندې رسم الخط و چې ټولې دنیا پرې نه پوهېده چې دا لا څنګه رسم الخط دی دا به موږ څنګه وایو کله چې د هغې رسم الخط بدل شو ټولې دنیا وویل چې دې سره اوس موږ معاشي تعلقات څنګه قایم کړو نو اتاتورک چې کوم دی د ترک سره ټوله دنیا چې کوم دی کټ کړله او معاهدې وکړلې د یورپ سره چې د 2023 پورې اوس دا معاهدې به چلیږي د 2023 پورې هغه اتاتورک معاهدې کړي د سلسل کالو چې هلته بندرګاهګانې دي هغه به ټول یورپ استعمالوي بغیر د ټیکس نه هغه څیزونه به ټول داسې استعمالیږي نو ترک یې داسې راګیر کو چې مسلمان هلته غریب سر اوچتولی نه شو مدارس یې ټول ختم کړل هلته تر دې پورې چې مسلمان هلته قرآن داسې نه شو راغستلی چې یو بل کس ته یې ښودلی وی نو تیخانې جوړې کړې اوس چې دا کوم توی بردګان دی که نه دا توی بردګان په تیخانه کې تیار شوی دی دله چې کوم عالم علم ورکړی هغه د نقشبندي سلسلې سره منسلک عالم دی اوس هم ژوندی دی هغه دا په تیخانه کې تیار کو او ورته ویل چې اوس میدان ته وځه نو په ترک سره داسې لوبه کړې وه نن دقه لوبه زما د پاکستان سره هم کول غواړي دقه لوبې لپاره داسې حکمرانان موږ له راکړل چې هغه ایاک نعبد و ایاک نستعین ناره خو اوچتوي خو زمونږ دلته بېخکوني کوي زمونږ معیشت به اول تباه و برباد کړي بیا به انډیا ته حکم وکړي هغه به په موږ باندې خپې کېږي او راوبخي جرا باندې او هر ورځ ناره وایي چې معیشت ټیک شو معیشت ټیک شو تباه و برباد شو پاکستان چې کوم دی کم حد ته ورسېدو خو تر څو پورې به زموږ د مسلمان ته عقل راځي زموږ د پاکستاني ته به عقل راځي چې دا عقل راځي نو موږ به اوبه وړي وو زموږ پاکستان به تباه و برباد شوی نو ما تاسو ته دا خبره کوله چې ظلم به سیوا شي په آخره زمانه کې حضور صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي دویم دا چې طلاقونه به سیوا شي سړی به رالګي ښځو له به طلاقونه ورکوي نن لاړ شي دارالافتا کې یو ګنټه خو کښېنئ که نه چېرته یو مدرسې په دارالافتا کې کښېنئ یو سړی به راځي بس غصه ومه ښځې له مې طلاق ورکړو صحیح ده که نه په ګپ شپ کې او په محبت کې څوک ښځې له طلاق ورکوي په غصه کې خو ورکوي که نه طلاقونه دومره سیوا شوي دي چې دارالافتا والا ستړي شو او په کوم عجیبه عجیبه طریقو باندې طلاقونه کېږي اگر چېرته لاړ شي دارالافتا کې یو ګنټه کښېنئ اندازه به ته وشي ناګهاني موتونه به مرګونه به سیوا شي ناګهانه به سړی مړ شي پته به هم نه چې یار دا څنګه مړ شو
نن سبا په خپل اندازه ولګوئ چې حضور صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده څومره رښتیا ده. خیانت کوونکي سړي ته به خلک امین وایي، یو سړی به خاین هغه ته به امین وایي. نن سبا زمونږ حکمرانانو له د امین او د صادق چې کوم دی ډګري زمونږ عدالتونه ورکوي او په هغې کې څومره امانت دی او څومره صداقت دی هغه ټوله دنیا پیژني. امین سړی چې بیا کمی هغه ته به خلک خاین وایي، کم سړی چې امانتداري هغه ته به خیانت کوونکی وایي. دا هم د آخري زمانې علامت دی. مثلا په پاکستان کې داسې حکمرانان موجود دي چې د نن ورځې پورې چې د الله په حکم سره 1 روپۍ کرپشن ثابت نه دی خو هغې ته هم نن سبا خلک خاین وایي. داسې خلک چې هغې په خپله جامه باندې داغ نه دی پرېښی، داسې خلک چې هغې نن د ټول ملک د غټو غټو ادارو سره ټکرې اخیستې دي، سترګو کې ولا سترګې اچولې دي خو هغې ته هم خلک خاین وایي. تاسو بیا پیژنئ هغه شخصیت مولانا فضل الرحمن صاحب. تهمت بس یې واشي، یو سړی به رالیږي تهمت به لګوي په بل سړي باندې، بیکاره تهمت دی، لکه څه دلیل به ورسره نه وي تهمت به لګوي. دا هم د آخرې زمانې علامت دی. باران به ورېږي ښه ډېر خو د هغې باوجود به ګرمي، دا هم د آخرې زمانې علامت دی. نن سبا داسې شروع شوی د ګرمي حرارت دومره سیوای دلته خو لا ښه دی ونې منې سیوا دي ښکته که وګورئ نو باران به ورېږي ګرمي به کېږي سړی به ځان ته فکر کوي چې یار دا څنګه چل دی. خلک به د خپل اولاد نه نفرت شروع کی. د فتنو په دور کې به خلک د خپل اولاد نفرت شروع کی او دا شروع شوی دی. ډېر خلک د خپل اولاد خدای داره له خدای نه وی راکړی د دې په ځای هسې ووایي نو دا به څومره ښه وی د داسې اولاد نه خو هسې ښه ومه نو خلک به د خپل اولاد نه نفرت شروع کی. ښکته خلک چې کومي نیچ خلک هغه به چې کوم دی راوچت شي هغه به د هغوی راج به شروع شي په دنیا باندې. نن سبا چې زموږ په قومي اسمبلی کې څومره کسان موجود دي الا ماشاءالله ډېر کم پکې داسې دي چې هغه د ښه خاندان د ښه نسب سره د ښه اخلاقو سره هغه متصف دي. نور ټول کمینه خلک راټول شوي شرابخور زیناکاران چې د هغې یو ویډیو بله ځای یو پاسېدو قل هو الله احد یې وایو مخکې غلطي کړې وه نو اوس ته مولانا عبدالغفور حیدري صاحب قومي اسمبلی کې ویل چې د خو قل هو غلطه کړې وه پاسېدو ما ته اوس یاد ده بیا یې غلطه کړله او دا زموږ د ملک وزیر داخله پاتې شوی. قل هو الله احد دومره کوټه صورت چې دا زموږ د قوم دا غټ غټ کسان غلطوي نو دا کمینه خلک نه دي رسېدلي هلته. دقې ته وایي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کمینه خلک به د هغوی به راج شي. بیا فرمایي چې کم شریف خلک دی هغه غریبانان به تنګ شي د دنیا نه. نن سبا علما کرام بیچاران تنګ شوي دي په دې معاشره کې. هغه چېرته داسې پارک ته نشي ورتلی د پټکي سره، چېرته داسې میوزیم ته نشي ورتلی د پټکي سره. ولې چې هر طرف ته کچرې لچرې فاسقانې فاجرانې جنکۍ هلته موجودي. نارې پسې وایي مولوي طعنې ورکوي. نو په آخره زمانه کې به د شریف انسان هغه زندگی به تنګه شي، د ټوپۍ او د ګیرې سره به د هغه ژوند تنګ شي. دا حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي. نن بلکل دا خبره صادق ده. کم چې امیران مالداره خلک دي کم چې حکمرانان دي وایي دا به دروغ وایي، په کثرت سره به دروغ وایي. نن وګورئ څونه دروغ وایي. خلک به وایي ښایسته ښایسته لباسونه اچوي، ښایسته ښایسته کپړې به اچوي خو دننه به هغه مردار وي. نن سبا خلک وګورئ داسې بهترین لباس یې اچولی خو چې دننه ورته وګورئ هغه د مردارانو مردار وي. سره او سپین به عام شي. نن سبا ډېر عام شوي دي. وګورئ ګناهونه به سیوا شي، امن به کم شي. قرآن کریم چې کومې نسخې دي وایي دا به په دې به نقش و نگار شروع شي، دا به ښایسته کړی شي په آخره زمانه کې. نن سبا قرآنونه وګورئ دومره رنګونه پې کړي دومره چړیانې او دومره څیزونه پې کړي چې خدای هسې سړی وایي چې ښکل کړی مې وی. حالانکې دغه قرآن نه څوک په کال لاس نه ور وړي، په میاشتو ولا لاس نه ور وړي. تاسو کې ډېر شي کسان به دومره وي اندازه ولګوئ چې دا قرآن تاسو په دې هفته کې چا راغستی دی او د زړه سره یې نیولی دی، ښایسته شوی دی دا قرآن. مخکې به په زړه کته کې موجود و، په قلم باندې به یې لیکلی وه، صحیح به ترې راوتې وه خو خلکو زړونه ورسره جوړ و ناس به ورته. اوس درته ښایسته شوي دي، نقش و نگار پرې هم شوی دی په دې قرآن مجیدونو په نسخو باندې. خو څومره کسان دي چې په دې هفته کې په دې پوره هفته کې تلاوت کړی هغه خپل ځانونه ښه پېژني، په دغې باندې سوچ وکړئ. هسې نه چې تاسو د دې فتنې د دور هغه خلک جوړ شئ کوم چې حضور صلی الله علیه وسلم د هغې پیشنګویي ورکړې ده. په جوماتونو کې به نقش و نگار سیوا شي، مساجدهم عامره،
وهي خراب من الهدى جماعتونه به داسې ښایسته داسې وهي خراب من الهدى لیکن د هدایت په اعتبار سره به هغه دومره خراب وي چې څوک به د سهار لمونځ هم نشي راتلی یو صف خلک دا ټول زمونږ کلیوال موجود دي په دې کې څومره خلک داسې دي چې په دې میاشت کې په پوره میاشت کې جومات ته نه دي راغلي پوره میاشت په خپله دې سوچ وکړي ځان پېژني د دې کلي خلک دي دلته یو څو کسان دي چې هغوی په ځان باندې مونځ لازم کړی دی 3 صفو پورې کسان 3 صفه کسان زمونږ د کلي هغوی په ځان باندې مونځ لازم کړی مونځ له راځي دا نور چې شاته څومره دي دا نه په جومات کې بس په خپله سوچ وکړئ چې دا څنګه چل دی بیا وایي چې خلک به شراب څکل شروع کی سعودي عرب ته لاړ شئ سعودي عرب کې وګورئ خلکو په سړک باندې مناسي سعودي عرب کې اسلامي ملک کې شراب بس کی نو چې کله دا نورم ډیر شي دي د قیامت علامات کله چې دا علامات ظاهر شي نو په دې وخت کې څه شي یا خدای چې پتا سو باندې سور طوفان نشي د شګو د هر څه په دې وخت کې انتظار کوئ چې پتا سو باندې د سرو شګو طوفان نشي یا پتا سو باندې سخت زلزلې راشي یا پتا سو د ستاسو صورتونه بدل شي مخونه بدل شي یا به داسې وشي چې د اسمان نه بر باندې د الله د کاڼو باران وکړي په دې حدیث کې دا هم موجود دي چې په داسې وخت کې به په جوماتونو کې چې کله اوازونه اوچت شي نن سبا 2 کسان به جومات ته راننه شي هغه سایډ ته به کیني 2 باغل ته کینی 2 باغل ته کینی اوازونه اوچتېدل شروع شو کله چې دا دور وی راغی نو بیا د دې عذابونو انتظار کوئ نو عزتمنو ما تاسو ته وویل چې حضور صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې تقع فتن فی بیوتکم ستاسو په کورونو کې به فتنې راشي كوقع المطر لکه څنګه چې باران راورېږي داسې به ستاسو په دې کورونو کې فتنې راشي او بل حدیث کې فرمایي تکون فتن كقطع الليل المظلم ستاسو په کورونو کې به فتنې شي كقطع الليل المظلم د تک تورې تیارې د ټوکړو په شان دا به چې کوم دی ستاسو په معاشره کې دا فتنې خورې شي نو په دې وخت کې به تاسو څه کوئ په دې وخت کې به یو خو هغه کار کوئ کوم چې موږ ته حضور صلی الله علیه وسلم راښودلی دا دعا به کوئ اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن یا الله موږ د ښکاره او د پټو ټولو فتنو نه پناه غواړو کومې چې اوس راښکاره شوي دي او کومې چې لا نه دي راښکاره شوي د دې ټولو نه موږ پناه غواړو دویم کار به داسې کوئ چې داسې نیک مجالسو ته حاضري خپله لازم وګڼئ په داسې نیک مجالسو کې د انسان ایمان بچ کېدی شي مثلا یو سړی کاریګر دی کباب پخی خو که د یو کال لا کباب پاخه نه کړه ترکه به تیر شي نو هغه به ورځي کباب والا خوا ته به دوباره کینی دغه شان دا محبت چې کوم دی دا بیټري لو کېږي دا بار معاشره ډېره خرابه ده نو چې کله زمونږ ایمان کمزوره شي داسې نیک مجلسونو ته راشو نو په نیک مجلس کې به زمونږ ایمان واپس جوړ شي کوم ځای کې چې نیک مجلس وي هغه نیک مجالسو ته ځان رسوئ په دې طریقه به انشاءالله موږ د دې فتنو نه محفوظ یو او که دا نه کوله نو بیا ځان فتنو ته تیار کړئ او د حضور صلی الله علیه وسلم چې څومره پیشنګویانې دي د دغې عذاب ته هم ځان تیار کړئ دنیاوي عذاب ته هم او اخروي عذاب الله رب العزت ته موږ ټول د ظاهري او د باطني ټولو فتنو نه بچ وساتي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين